یاره جی موږ سره خو چې کوم دی ښه کپړه میلاویږي په دې کې موږ سره لولو میلاویږي ټیارې را سره پکې ښې میلاویږي انګلیش کپړې پکې را سره میلاویږي نو موږ د کپړې ښه ذمواري اخلو چې کپړه خرابه شوه واسکټ بالکل واپس راوړی شي او د واسکټ چې څومره تاوان شوي هغه تاوان هم منو او ښه د ذموارۍ کار کوو جی شروع کوم په نامه د هغې لایزال شهنشاه د چا په یو کون کې چې د کل کائنات د کېدو اختیار دی ګرانو کتونکو پلازا ون تنګي روډ 400 کې ولاړ ما دا تاسو مخامخ ووینئ دغه تنګي روډ دی په هغې پلازا باندې چې تاسو په دغه ګیټ باندې او په دغې لار باندې را روانېږئ نو دویم فلور کې دغه دکان دی او دلته واسکټ یې خرڅېږي یقینا چې واسکټ د پښتنو د ثقافت نښه ده او د پښتون دپاره واسکټ چې کوم دی هغه سره تړلی دی پښتون چې په هر ځای کې وي واسکټ چولی هغه پښتون ښکاري نو دغه دکان دی پلازا ون کې د دې نوم چې کوم دی هغه راټور واسکټ سپیشلیسټ دغه دی دوی سره به هم خبرې کوو الب خان شیرپور راغلی دی هغه سره به هم خبرې کوو ځکه چې الب خان شیرپور هم د دې واسکټو ډېر زیات شوقي وي څه وایې دغه دکان اول خو د دکان د پته خپل زموږ د کتونکو ته ووایې جی ډېره مننه چې تاسو راغلی زموږ دکان ته او جی زمونږ دکان چې کوم دی دا په پلازا ون کې دی تنګي روډ پلازا ون کې د راټور ټیلر په نوم باندې جی زمونږ ډېر ښه واسکټ جوړو سیدار واسکټ جوړو سپیشل واسکټ جوړو موږ سره د واسکټ ښه کپړه میلاویږي په ښه کوالټۍ کې او زمونږ دکان نه پته چې دا تنګي روډ پلازا ون 400 په دې کې په کپړه باندې خلک نه پیږي اکثر کمزورې کپړه استعمال شي او خلکو باندې په ښه کپړه دغه کوي دغه پہچان به څنګه کوي او دغه که تاسو یو کس سره دا خبره وکړه چې یاره تاله به زه دا 1 نمبر کپړه یا ښه کپړه استعمالوم نو هغې کې ګپله خو نه کوي یاره جی موږ سره خو چې کوم دی ښه کپړه میلاویږي په دې کې موږ سره لولو میلاویږي ټیارې را سره پکې ښې میلاویږي انګلیش کپړې پکې را سره میلاویږي نو موږ د کپړې ښه ذمواري اخلو چې کپړه خرابه شوه واسکټ بالکل واپس راوړی شي او د واسکټ چې څومره تاوان شوي هغه تاوان هم منو او ښه د ذموارۍ کار کوو جی که یو کس تاسو له دغه درکړي ناپ درکړي نو په څونه وخت کې دغه واسکټ تیاروئ یاره جی موږ تقریبا دغه 10-15 دن ټیم اخلو خو چې دې کې د چا واسکټ ارجنټ پکاري نو جی ارجنټ هم تیارولی شو او کاریګر را سره شته او ښه ښکلی واسکټ په ولګنډو چې کله د هغوی پکاري لکه 2-3 ورځو کې موږ واسکټ تیارولی شو او که فرض که یو کس داسې وي چې هغه ځان له موړي خو د دې نه علاوه یو کس داسې راشي چې هغه وایي چې یاره زه دکان کوم یا دغه کوم نو هغې کسانو له تاسو سپلای کولی شي یاره جی چې کله موږ له اډر راکړي څوک چې موږ له په اډر باندې واسکټ تیار کوي مثال کې دکاندار هغه له هم جوړو نو 200 واسکټ یې وله په اډر هم تیارولی شو موږ سره کاریګر شته او تیارولی شو دا خپل نمبر زموږ کتونکو ته لږ ووایئ زمارا واٹساپ هم نمبر دی 0305 95 48 421 او یو بل نمبر مې دی 0312 94 40 518 دغه ستاسو په دې به تاسو رابطه موږ سره بالکل په دې نمبر باندې رابطه کولی شي دا اینی ټایم کولاوي په دې نمبر باندې الب خان شیرپو رالو یقینا چې دا مولي د واسکټو ځینو کې اکثر موږ پروګرامونه کوو کړي دي او نورو کسانو باندې ملګرو راته اوس هم ویلي چې پروګرام به راله کوې دې دکان کې نورو دکانونو کې فرق څه محسوس کړ ډېره زیاته مننه کوم مامو جان صاحب ما ستاسو د کورسو هغه ویډیو کتلی یقینا په 400 کې چې یو پلازا ون کې دا اعزاز حاصل چې په لومړي ځل باندې د سکولونو کورسې میلاویږي د کورونو کورسې میلاویږي ویډیو مې ډېره زیاته خوښه شوه په دې باندې زه تاله داد در کوم چې دا خپل چرګ ویسه کړمیزنی لکه مونږ په پیښور ته ځو یا مونږ صدر ته ځو یا مونږ بل ځای ته ځو یوم د کری وخت کریم لګي بلم د وخت زیاده او بل پلار جنگ جګړې می نو ډیر دغه وی خو دا واسکټو والا چې کم دی مونږ ته چا خودل و څنګه چې تا خپل خبرو کې وی نو یخنی را لاله نو یخنی کې الحمدلله ماته د اعزاز په 400 کې اصل دی چې مال چرته په واسکټ پیسې نه دی ورکړي ینتا به خو واسکټ کتلی وی ما چولی دی
نو د دې دکان نه د چاواله راکړې وه رالم ځوانان دي پکې ډېر اخلاقیان دي پکې او ډېر تکړه دغه دي نو زه په دغې باندې بیا هم ستا مننه کوم چې داسې قسمه کاروبار ته وده ورکولو دپاره لکه دې وخت کې په دې د بېروزګارۍ په دور کې د ګرانۍ په دور کې د سره 4-5 مزدوران لګیا دي او دا واسکټې جوړوي نو دوی یو موقع ورکړې ده اوس چې دنه څومره واسکټې زیاتې خرڅېږي یا څومره زیات اډر ده کې دې به تا نه څه ګټه کوي نو د دکان کارۍ د مزدور خرچه دا وګوره د کارګران لګیا دي که نه نو لکه دا یو ډېره ښه خبره ده نو کپړه چې کومه ده لکه دې کې د قیمت خبره ده 2100 2500 3000 دې پورې واسکټ چې کوم دی 7000 5000 مونږ اورېدلي کتلي دي دغه شانتې ده سره ده نو چې کومه کپړه ته اخلي او یا کوم ډیزاین دغه کې لکه دوی د دکان دا اوس شروع ده نور کاروبار چې کوم دی دوی د کلونو راسې کوي د 13 کالو راسې په دې 400 کې روزګار کوي نو زمام خلکو ته خواست دی چې راټول واسکټ والا بالکل یاد ساتي او سپیشلیست راشه او واسکټ جوړ کې او چې څنګه تاسو وی زموږ د پښتون روایت ته چې واسکټ وی نو هغه د دې ځوان نه چې کوم دین هغه جوړوي اوس په خلک وی چې علي خان تعالی خو واسکټ درکې ته ځکه دا خبره کې نظمې خوکا راشه دې دکان ته ضروري خو نه ده خو سودا وکړه په 400 کې وکړه د 400 نه ته بارځي خو ته چیرې یو 100 روپے 30 ګران دی یا 200 ګران چې ته چرته زی نو کرای ته وګوره وخت ته وګوره ګران بنوي خو اسی مونږ ته دې زیاده دغه نو چې موږ د 400 په مارکیټ کې څومره سودا کوو نو هغه مره چې کوم نو دا کاروبارونه به وده بیا عمومي خلک به کاروبارونه نه پرېدي نو پلازا 1 کې دی په سیکنډ فلور کې دی او یک دوه مخامخ دی بالکل راشه دا وګوره ډېر رنگ واسکټ دي ځکه تاسو هغه چې ګوره دا خای ورته دا واسکټ ته چولې کنه اوس په دې دا په مال پوره نه وی کنه او بیا خو ماسي خپل کوتونکو ته خو او ګوره د ماشان بدرنګ سړی به څونه خپل ښکاری کړه نو لکه څه سوچو کنه نه بس برابر دی بالکل دا خیر دې ته بیا آرډر دا مې خوښ دی او دا مې نه دی خوښ چې هغه لکه جوړ کی خو بالکل داسې پټ پاټو لګی دا نو راشه د واسکټ مزواله د واسکټ یو بل جنویخه جیبونه پکې دوه جیب بدلته دي دلتم جیب دی دلتم جیب دی نو خو مزیدار مامو جان صاحب بالکل علم خان شیرپور د عمرې نه راغلی یقینا چې هغه به دروغ نه وي دا تاسو ته واسکټ زه خیمه دا وګوره مختلف رنګونه دي پکې مختلف قسمونه دي پکې مختلف کوالټي دي پکې دا تاسو وګوره کپرس کار چې هغه پیړ لګي نو هغه پیړ هم شته دا کپړې دي دا به خامخ تاسو وګوره کپړې عمر سره شته دا چې کم دی هغه کټۍ کړي دا او هغه کټۍ به هغه ملګرو ته زی او دغه باغوي جوړي دا کپړې تاسو وینئ مزیدار رنګونه راشه خپل کپړه کم رنگ کې چې تاسو خوخي اق رنگ کپړه خوخه کوم په اق رنگ کې به تاسو لا جوړي دا ملګری لګیا دي دوی هم دغه واسکټ جوړي د هدا پر رسول یقینا یو ګران عمل دی ځکه چې واسکټ دومره آسان کار نه دی دا تاسو ګوره دا جوړي یو دل ملګرو تاسو ته بیا وایم چې پلازا 1 دی پلازا 1 تنګي روډ باندې 400 کې دی او چې کله تاسو په دغه لار باندې راځئ نو مخامخ دویم فلور دی په دویم فلور کې بالکل مخامخ دا راټور واسکټ سپیشلیست دغه دکان دی چې نمبر یې کم پدې لیکلی واتس اپ 0305 9548 421 0312 94 40 540 دغه نمبر دی نو راشه خامخه 518 0312 94 40 518 دغه نمبر یې راشه ازمیختو کې او خوخ کې پکې کومه کپړم چې خوخي په هغه کې ورسره د تیار پراته دي که په هغه تیارو کې خوخي تیار والے که تیارو کې نه خوخني اډر ورکه او اډر په خپل کپړه چې کوم تاسو خوخي هغه رنگ والے او په هغه رنگ کې بیا دوی به درل په 2-3 ورځو کې جوړي اته خو 15 سره خو ارجنټ چې کوم دی هغه په 2-3 ورځو کې جوړي اګرانو کتونکو خپل علاقې لا ترقی ورکه د خپل علاقې د ځوان کول دي د ځوان کول سکول خو کدلته دا کار نه کو نو چرته با نشو پسې ګرځیدل چرته با د ناسو په ټیک ټاک ته ناسي زموږ ځوانان خو به دی وخت کې څوک ټیک ټاک ته ناسي او څوک سکی نو یقینا چې د دوی لپاره مونږ هم دعا کوو چې الله دې هم دغه سه کامیاب لري او الله دې وکړي چې دا خلک همدا قصه باروزګاری او کله چې مخ خپل علاقې له ترقی ورکړه نو هغه زموږ ډایرکټ ترقی ده ځکه چې علاقه د سوکالي نو ته ور سره سوکاله محمود جان عمر دې اجازه غواړي د الله پامان